بسم الله الرحمن الرحيم قال ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله إلا من الشريك وقال إجارة المشاع جائزة لغو غريجي مسألة إجارة شروع ده باب شروع ده باب الإجارة الفاسدة باقی کی دی اجاره فاسده دی امام سے برای رحمه الله درای موافق صورت ذکر کړي صاحبانو ته ټیک وي هغه دا دی چې مشاع شي شریک او څوک پکې خپل یې چاله بکري ور کوي یا د سی وای د سړی یو شی دی او دغه یو هی سبل بکري ور کوي دا ډول صورتونه بکی دي امام سے ورته ناجایز وي اجاره فاسده صاحبان ورته صحیح وي تصول نو بجنې مشاع شي شریک شي چاته ویل کیږي لس مرلې پلاټ دی دیوال دیتا او د ازماو د موجب او هغه طرف ته مغرب طرف ته راغی صدا او مشرق طرف ته ازمای سره دته مشاع نه ویل کیږي دا خدای سړي څه معلومه ده مشاع ته ویل کیږي چې بدغلس مرلو کې په هر مرله کې په هر حصہ کې د هر یو حصہ هر یو مالکی د یو د حصے پته نه لګی دي ته مشاع ویا دي ساتي بار بار ورازي مشاع دي ته ویخه اوسې به ډول صورتونه واوري ازماو د شریک د غلس ملې پلاټ دی او زه د خپل حصہ د نه علاوه بل چاله پکري ور کومه اجاره باندې څوک رانه به اجاره نيسي امام سے وینه د جایز صاحبین وای جایز ده بل صورت لس والا مرلی زما پلاټ دی او یو حصہ پکې چاله بکري ور کومه کوم حصہ مجهوله کده سي چې یو طرف ورګمه هټیک ده بس نیمه حصہ پکې ستا بکري شول 1000 روپے مې شراکه وکم نیمه حصہ پکې بیان نه کما دا هم د قسم د امام سے وای اجاره فاسده ده صاحبین وای صحیح ده امام سے برای بکی مفتابی دا گو رہی ہوتا ولا يجوز مجمع الانہور کی دی ولا يجوز اجارت المشاعی القول الصواب چکم دا قدری دا مسائلو مفتابی رائی ببارکی لکل شوی دی نقول کم دا مسئلہ با حیبا کم دا حلتی امام سے برای مفتابی لکلی ولا يجوز جائز ندا اجارت المشاعی اجارت شریک شی کاغه تقسیم قبلی او کنه قبلی عند ابي حنيفه رحمه الله کم شي تقسیم قبلی دا مې ویلو مخکي کم شي تقسیم نه قبلی دا تر مخکي کوي کم شي چې دا سي کتي تقسیم کی منفعت ختميږي او یې د منفعت جنس بدليږي نو خلک وي دا تقسیم نه قبلی او که منفعت کې فرق نه راځي نو به خلک وي تقسیم قبلی راځي وقال صاحبین فرمائی اجارت المشاع جائزة اجارت د شریک شي سیدا دو صورت ول بیانې صورت د مشترک شي اغدار وورا خپل کور دیني مې سچاله بکی اجاره مانی ور کوي هم غیر معلومه وصورت ایوجرا چې سره په اجاره باندې ورکی نصیبن یو حصہ من دارې د خپل کورنا دویم صورت د دوه کسانو مشترک دی او د یو کس رباسي کې خپل حصہ شریک نه علاوه چاله په اجاره ورکي او نصیب مو یو سره په اجاره باندې ورکي خپل حصہ من دار مشترکه دیودار نه چا شریک دار دی من غیر الشریک شریک نه علاوه یا د وزکه شریک له ورکول شي لهما ان للمشاع منفعه د صاحبانو د بار دلیل ووري لکه اول دلیل دا دی چې د کوم شي منفعت وي به اجاره باندې ورکول شي دا قاعده او قانون دی او د مشاشه هم منفعت شته زما او د مشترک کور دی د هیڅ منفعت شته زما د لنډه د مشترک شي منفعت شته او د کوم شي چې منفعت وي د اجاره صحیح لحاظ د دې صحیح ده اوس د دې خبرې دلیل چې منفعت شته څه دی هغه دلیل دا دی کدا منفعت دا کور مشترک کور موږ نسو په اجاره فاسد سره شرکت ونیسي په اجاره ونیسي په اجاره فاسد نو اجرت مثل بکی واجبېږي نو معلومیږي چې د منفعت دا سړي چې د اجرت غستل شي منفعت پکې شته ځکه اجرت مثل واجبېږي وګورئ نو ان للمشاع منفعه د مشاهد پر منفعت شته ولهذا يجب د وجه چې واجبېږي اجر مثل یعنی اجاره فاسده کې اجرت مثل واجبېږي
امام صاحب ته وایي تم منی دا خبره که چا مشترک شي په اجاره ورکو نو اجرت مثل واجبې کې ځکه اجاره فاسده ده نو تم منی دا خبره چې منفعت شته ځکه اجرت مثل واجبې او د کوم شي چې منفعت وي دغه اجاره درسته وي او باقی د تسلیم خبره د په اجاره کې ضروری ده چې مالک دغه کور کرایدار ته وسپاري دا څه ده کنه مالک مکان مالک دکان مستاجر ته کور دکان وسپاري وې دلته وسپارل شي کنه په دوه طریقو کې دل شي یو تخلیه باندې ما مشترک زما کور د خپل ایسمي د سړي د بکری نیمه ایسمي سړي د بکری ورکړه نو تخلیه به وکم دغه نیمه ایسې نه بار څلري کوم بس راځي ورله او بل به کې تهایو د نمبر واری یو کال به کې زو سیګم یو کال کې غو سیګي مجموعه کور کې نه رسې په یا مې د سره شریک کور دی خپل ایسمي امیر ته بکری معنی ورکړه نو تخلیه به وکړه به شور او یا به تهایو زما پیسه کې یو کال دا وسیګو زما د ایسې د وجنه زما ایسه کې زما د ایسې د وجنه پټول کور کې یو کال کې د مالک وسیګي وګوره یعنی دا ما سره چې شریک دی دا والتسلیم ممکن تسلیم ممکن دی بالتخلیه دی هغه دا چې دا مالک تخلیه وکي مانع ختم کی او بالدفیدین او بالتهیئ او یا بتهیئ نمبر واری سره فصار كما اذا اجر من شريكه صاحبین درې دلایل بیانې واستاسو ته وګورئ دا خدا سره لکه چې د دوه کسانو مشترک کور وی مثلا او یو کس خپل شریک ته بکری ورکیا جایز ده نشي شریک ته ورکول شي بل ته ورکول شي کما اذا اجر یو سره بوجر اجاره کې ورکی من شریک خپل شریک ته یو صحیح شو بل دلیل دا و د بارا یو سړي کور دی او دوه کسانو د بکری ورکی نو ګور اړیو د نیم نیمزي دوړو ته کډواړه راځم شنو په شریک باندې وتا کور بکری کې پاتې شو ناغم جایز دی دا بم جایزي پوه شوي کنه به یو سړي کور دی او دوه کسانو د بکری ورکی دا څنګه چې وته ایسه معلومه کې صدا ایسه او بل ته ایسه معلومه کې صدا ایسه هر یو ته مشع ایسه د اجاره کې ملاو شوله شریک ایسه هر یو ته څنګه چې دا جایز ده دام جایز ده چې شریک ایسه چاله اثر نه بکری ورکی او من رجلین دوا دریم دلیل دغه د پربیا ده الګ بابا یې کې دا جایز ده چې سړی مشترک کور کې خپل ایسه بچا باندې خرڅي د خپل شریک نه علاوه دا په شرکت عقد کې مونږ ویلي دي هدايه نکاح کې وصارک البيع امام صاحب دلیل دار تاسو وګورئ مې چې امام صاحب دلیل لګران دی امام صاحب وایي کنه اجاره کې ضروری ده چې موجر چې مالک مکان مالک دکان دغه په قدرت وی قدرت چې مستاجر ته شي مستاجر وسپاري څه به قدرت ته تسلیم ویل کیږي تسلیم به شرط نه دی ښه اجاره د شرایطو نه ده وګورئ ولي ابي حنيفه رحمه الله انه اجر او وسوي د زمنګ په مسله کې ما څه ویل په اجاره کې ضروری ده چې موجر به تسلیم کولای شي دا مویل او دلته تسلیم نه کیږي څنګه کیږي وایي ولي ابي حنيفه رحمه الله انه اجر دې سړي د خپل ایسه چې ورکړله یا د مشترک یا د خپل کور نه یو ایسه چې ورکړله ما لا يقدر ولا تسلیمی د شی به اجاره کې ورکو چې دا قادر نه دی بس پرلو باندې نو بس فلا يجوز کله چې موجر منفعت پرلو باندې نه قادر هغه شی د کوم نه چې منفعت خستل کیږي دا غي بس پرلو نه قادر اجاره نه شي وهذا لان تسليم المشاع وحده ولا يتصور وجه مشاع شی چې مشترک زما د شریک کور دی زه خپل ایسه هغه ته بکری معنی ورکو مدا ممکن نه ده ځان خپل ایسه ځکه زما ایسه معلومه نه ده نو هر جز کې دغه ایسه د زما ده زما ایسه کوم د چیز غل ورکو نو صرف خپل ایسه په اجاره ورکول لم بيخي ممکن نه ده کوم د ایسه نه رسې نو وی وهذا لان تسليم المشاع اسفارل د مشرک شي ځان لا بزان لا دا خو نه د متصوره کنه هغه څه ویلو اوس دا یو درې دلایل ذکر کړیو هغه تخلیه طریقه ویلي څنګه هغه دواړو والتسليم ممکن بالتخلیه هغه وی چې تسلیم ممکن دی کنه په څه طریقه
تخلیه باندې او بل څه طریقه نمبر واری باندې دغه دوه رد کی تاسو له وخت شیدا ځل لکشان ګران دي امام سے ورته ګوره تسلیم چې تسلیم دا ال تسلیم وی چې کله تمکین وی تسلیم ال تسلیم وی چې کله تمکین ویل کېږي چې له قدرت ورکول مثلا زدي سمد له قدرت ورکوم د دې کتاب نه په फायदा اخیستلو نه دا تمکین ال ټکیږي چې هغه ته تمکن قدرت ملاو هم شي پتن لګي پوه شوي کړه امام سے وې تسلیم څه وی تمکین وی او تمکین دا غفیل نوم دی چې هغه مقابل ته قدرت ورکی تمکن ورکی او د شریک شینه هغه ته قدرت ملاویږي نه تمکن ملاویږي نو تمکین نه دی چې تمکین نه دی نو تسلیم نه دی ونه درنه کو تسلیم کلی تمکین وی تمکین نوم دا غفیل چې سړی بل څور کی قدرت او بل ته قدرت ملاو شي او دلته بل ته قدرت ملاویږي نه بل ته تمکن حاصلېږي نه نو پته ولګي چې تمکین صحیح نه دی او تسلیم نوم نه چا دی تسلیم صحیح نه دی لہذا تسلیم نشته چې نشته اجازه نه کیږي څه وایي تاسو غواړئ ولی ابي حنیفه رحم الله انه اجر دي سری په اجاره کې ورکړو ما هغه شی لا يقدر على تسلیمي چې دا قادر نه دی په تسلیم فلا يجوز جائز نه ده وهذا وجداد لان تسليم المشاع ذکر سپارل د مشاشي دا خو ویلو یار وهذا لا يتصور مخکي والتخليه او تبر التسليم دا تخلیه تسلیم ویل کیږي دا معتبر کیږي په تسلیم ګوره غو دوړو څه ویلو چې دوه طریقې دی یو تخلیه ده او بل تهایو دا نو تخلیه معنی رد کوي ګوره تخلیه تسلیم وی ټیک ده خو پس ورشه تخلیه چې دا معتبر وی تسلیم لوقوعه تمکینا ځکه دا واقع کیږي تمکین چاته وی هو الفعل الذي دا غفیل وی تحصل به التمكن چاغه سره حاصلېږي تمکن نشه تمکن حاصلېږي تمکن معنی قدرت حاصلول نو الله به موږ وی چې تمکین راغلی دی قدرت ورکول او قدرت ورکول چراله موږ وی سم دی تسلیم دی نو بس تخلیه ټیک وي خدل ته وسره شه ولا تمكن في المشاشين سره پیدا خستل نشي نو نشي تمکن نشو قدرت حاصلول نو قدرت ورکول هم نه ټیک شوی چې قدرت ورکول نه ټیک شوی تمکین نو سم نه ټیک ولا تمكن في المشاي بخلاف البيع هو قياس په چا باندې کړي اوس راځي هغه درې قياس کړي یو بيع یو خپل شریک لور کولو او یو دوه کسانو لور کولو درې طریقو سره قياس کړیو چا باندې قياس کړیو دا اخیری نمبرو بيع باندې یو دا وکا چې ویلو وصارك البيع تاسو ویلو کړه موږ ګوره بيع کې دا کار دی ازما او د مشترک کور د خپل حصہ په چا باندې خرڅوم هغه صحیح ځکه چې بيع کې مقصود چی کنه ملک راتللی سرتللی ملک او ملک حکمی شی دی غیر باره حصي قبضه نه ده ضروری چې تسلیم او تسلیم تمکین معنی او تمکین علی چې تمکن وي دا چې حصي خبرې دي دا د حکمی شی د باره ضروری نه او ملک حکمی شی دی وره ولی به کوم دی بلا بخلاف البيع حصول التمكن فيه ځکه ته تمکن حاصلېږي ملک هغه هر چه تهایو دا هغه ول دویم صورت د تسلیم سره تهایو نمبر واری تاسو لږ متوجه شئ دا نمبر واری خو د ملک حکم دی څه دی کله سره د یو شی مالک شي مشترک نو هغه به پیدا تی اخلي په نمبر واری سره یو مې دزه پیدا لما یو مې ته تاخله سمول د تهایو دا سره د ملک حکم دی او په اجاره کې خو منګه امام سی وی په اجاره کې خو زویم چې ملک د منفعت د سره مستاجر ته ملاو نه دی نو حکم به سره شي پتن لګي پوهې شوي کاره چې کله سلیته ته د منفعت ملک ورکیا د منفعت مالک شي هغه نه پس به یو پر په کېدا وسیږي نمبر واره سره یو پر په کېبل شریک وسیږي دا خو د ملک سره حکم دی حکم کله راځي چې ملک خو حاصل شي کاره عدل ته خود ملک حاصل نه دی د سره هغه شرط فوت دی چې بل تسلیم هو تسلیم نه کیږي نو او شرط شی په شی باندې مقدمي کړي ناول تسلیم وکړست به د تهایو حکم راواله موږ ملک نه شرط منو ګوره او اما التهایو چې ګوره فإنما يستحق دا واجبيږي به تور حکم د عقد دا د عقد حکم وي
وجه څه بواسطه الملک اول ملک راځي به نمبر واری راځي او حکم العقد او تاسو پته د عقد حکم چی کنه دا د عقد نه پس راځي يعقب دا خود عقد نه رستوي والقدره ولا التسليم امون ویلی جی الکه په اجاره کې شرط دا دی چې سړی به قادر وي په تسلیم دا خو شرط دی او شرط شي سي مقدم نو اول شرط پیدا کا ملک راولا به حکم راولا والقدره ولا التسليم شرط العقد دا خو شرط دا قد وشرط شيء يسبق دا بشی باندې سابق وي ولا يعتبر المتراخي سابقا او اعتبار نشي ورکول رسو نشي تسابق یعنی ته فرض کې کوم شی رسو دی تهایو حکم امنګ بد سکو فرزن به مخ کې کو به کوم شی چې رسو دی هغه فرزن مخ کې کوله نشي نسوي اعتبار نشي ورکول یعنی فرض کول نشي رسو نشي سابقا مخ کې چې تسلیم باندې مخ کې او اما اذا اجر اغبل خبر ادا کړي و چې لکه سلی خپل شریک ته به اجاره ورکړي هغه دواړو دا خبره کړي و چې ویلو کما اذا اجر من شریکه ای ویلو کنه وای شریک ته ورکول کې خبره ځکه نشته چې زما د شریک کور دی توجه او زه خپل یې صدر بکرې ورکما نو دا ټول کور د په ملک شو ټول کورې په ملک شو دومره دا چې نیمه ذاتی دی او نیمه بکرې دی منفعت خو ټول شو نو بس دغه سبب من کار نشته چې نیمه ذاتی دی یو سبب د وجنه او نیمه د بل سبب د وجنه اجاري د وجنه هغه سبق نه کوي منفعت په ملک شو واما اذا اجر من شريكين فالكل يحدث دا ټول منفعت چې دا پیدا کیږي هم د په ملک نو شیوع بګی نشته فلا شیوع اشتراک بګی نشته صرف اختلاف د سبب دی چې منفعت ځینی د ملک د وجنه د سبب ملک دی او بلکې اجاری د وجنه دی نو وی ول اختلاف فی النسبه لا يضره اختلاف د نسبت چې بګی دی دا ضرر نه ور کوي على انه لا يصح في روايه الحسن عنه لا بس بلا پر روایت د حسن چې امام صاحب نکړي غدي تم صحیح نه وي نو دا به تور دلیل نشي ذکر کوله واتفق مسله به ذکر کې ورپسې وبخلاف الشيوع الطاري الشيوع الطاري مثال لاندې هشکې لګره دم دفر اشكال لا يريدو على دليل ابي حنيفه ان الشيوع الطاري لفظ كم ده رجل ثم مات احد المهاجرين من اجر رجل من رجلين ثم مات احد تسوغره شيوع الطاري امام سم باندې اعتراض دي چې ته شيوع اجاره صحیح نه مانی زما دروخه ما چې ته به تبم صحیح وي څنګه ما دې دواړو لکور بکری ورکی نه دې دواړو صحیح شو 10,000 روپۍ باندې نه دوه له حقوق ورکول شي په شریکه دغه ده کنه قرآن می ویلو صحیح ده دوړو له ورکو کنه پدې کې دا یو مړ شو او کله چې اجاره بیان روان دي چې په اجاره کې موجر یا مستاجر مل شي اجاره ختم شي نو کور لسمر لیکورو په شریکه می بګړی ورګړیو دا یو پکې مل شو نو داغه د یسی اجاره ختم شو له غنیم ما ته واپس شو نیم ما ته او نیم هغه ته پاتې شو نو شریک کور دی نیم بګړی هغه ته پاتې شو خیالم ده کنه خبره داره شیو پکې را لګنه شریک کور خو تا ویلو په اجاره چاله نشي ورکول ته وي ته صحیح غني باقی پر خودل شي داغه جواب داده چې بيدل ته د شیو را ل د طاری د رستو را ل او شیو من کله د چې ابتداء وي ابتداء شيء مشکلی بقاء نه الابتداء البقاء اسهل من الابتداء بقاء خو د ابتداء اسهل اسانه دلته شی ابتداء نه دي شیو نه ابتداء خو په شریک ما ور کړو یعنی زماره طرف ډایرک منفعت وړو دتلو به چې کله د یو مل شو د من قصه ختم شوله نو ما سره هغه شریک شو ګویا چې شریک کور دی او نیم بل بکری باندې ور کړی دی خدا شیو کمراله توریراله بخلاف شیوع الطاری لان القدره على التسليم ليس بشرط للبقاء دا قدرت په تسلیم باندې دا بقا کې نه دی شرط او مخکې ټول کور زما په شریک می دواړو لور کو هټی کو رسول انجا جوړه شوله وبخلاف ما اذا اجر من رجلين دم اعتراض جوړیږي هغه دم دلیل پیش کړي و من رجلين تاسو ګورئ چې دوه کسان له بیجره ورکول څنګه صحیح دي دا هم نیم شو کرا وینا کنه یار دا ټول منفعت د کور دا غو د وسپارلو به شریکه ابل خبره ده چې هغه به تقسیم کوي خو نفس سپارل خو ټیک شو کنه چې سپارل ټیک شو نو شیو د پتايو طریقې سره کېدل شي کنه سبا نه کوي سپارل ټیک شي وي دي او چې نیمه ایسه چاته ورکل د سپارل نه ټیکيږي تسلیم نه ټیکيږي لنډه ده
بخلاف ما اذا اجر من رجلين لان التسليم يقع جمله دلته تسليم مجموعي تورالي ثم الشيوع بك شيوع لا لتفرق الملك نيم ده منفعت مالك ده دي نيم ونيم غدي خدا چې دا فيما بينه ما طارين دا شيوع د دوړ منس کې زړه طاري دا اوله کې خټول بشري کورله رست شيوع رااله بتوري حکم هغه سبق نه کوي نور دې آسان دی بس وک شيخه ورسېدلې به حاصل دا شولو کدواله قسمه مشترک چي دي دوه قسمه مشترک چې د دوه کسانو شریک کور یو بک خپل حصہ د شریک نه اله وچاله بکري ور کوي او دویم قسم د سړي ځان لکوري خونی مې څه چاله بکري معنی ور کوي ادا نه د صحیح یاد ساتي د سړي د کور دوه چته دي درې چته یو کې اوسېږي او بل چاله بکري ور کوي دا مشترک کې ناراضي کنه ناراضي بل تسلیم ممکن دی موږ مشترک هغه ویل چې کوم حصہ بکري ور کوي هغه معلومه نه کوم یو ده دلته معلومه ده برچت دی لاندې دی راځي جی قال قدر مولا فرمایي ويجوز استجار الذئر باجره معلومه نانورین دی آسان دی تاسو لږ ماته متوجه شئ خلق داسې کوي چې د پيو والا زنانه خپل بچي د بارا پکري باندې نیسی دا جایز ده زما بچي له پي ورکوا اته بکري در کومه ويجوز جایز استجار الذئر په اجاره معنی نیول داین وته کسن عمر دوی دیتا بس زه مرتیا وته وای د پښتو کې نوم یادوم د پيو والا کذب اجرت معلومه په معلوم اجرت باندې لقوله تعالی د وجد الله تعالی د قولنا فین ارضان لكم کچری دا کزي پي در کوي تاسو ته نه تاسو بچوتا فاتهن اجورهن لنو بیتاسو دیو ته دا اجرتونه ورکوي نو ور اجاره به صحیح شولا او دویمه وجه د جواز زاده چې د نبی له سلام د زمانه نه تعامل شروع دي د شان خلق خزي د پيو د بار به اجاره نيسي دا تعامل کافی دی کنه استحسان به تعامل ولئن التعامل به عمدغه شان او زکه تعامل په اجاری د اربان کان جاری انده جاری دی على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلکې داغه نه مخکې او قبله مخکمو وقروا نبی له صلوات و سلام برقرار وساتل دا خلق علیه بدغه اجاری د اربان دی برقرار وساتل حدیث تقریر دی کم از کم ثم قیل به څوک ان لغدا تاسو ما تلک متوجه شي وسوال لري چې خزه دی ونی ولا د پيو د پارا ماشوم تا دلته معقود علیه څوک دی د کې اختلاف دی یو رائے دا او دا راجح ده چې معقود علیه اصل کې د خزي خدمات دي چې ماشوم لیکي باقی دا کم پي چې ماشوم لور کوي دا سي تبعن دي پوه نه شو دوه مرایدا د چناسل کې اجاره باندې پي نیول دي پي څوک دي دا پي ورکول دي نور خبر کو ګوره ثم قيل چاویل ان اللقد عقد چره يقود واقع کیږي المنافع په منافع باندې وهي خدمت د خزي دي چې ما شمله کوي والقيام به او نگرانی د خزي ده به چې د ما شوم د امور کوي او پاتې شول پي ولبر يستحق على طريق التبع دا واجبي کې په خزه طبعا په طریقې د تبع به منزله د دې لپاره مثال لا سي دي لکه وسړي پکړیونه چې دا کپڑا را لرنګ کا رنگ ساز له کپڑا ور کی چې دا لرنګ کا نو هغه خدمات کوي کپڑا رنگ کوي او سره په خپل رنگ مچي نه رسې په دغه شان د خدمات د خزه کوي ور سره په خپل پي چي کسب غله رنگ چي دي فثو به کپڑا کی وقيل چويلي چنالکا ان لقد يقول اللبن داقت بچا واقع دي په لبانو به بدوي اعتراض جوړيږي چلو اجاره خو غیته وي چې شی باقی نه فتیالي او لبن خو ختميږي قانون دار په استهلاک د شی باندې اجاره نه ټکیږي نو شی هلاکیږي پیږي کنه پی وقيل شاوير ان لقد يقول اللبن او دا خدمتونه تابعاتون دا تابع دي به داغه پر دلیل دا تاسو ګورئ کداغه زمانہ کې دا زنانا خپل پيو بزید چيلې پي دغه پي ماشوم ته ورکی نو اجرت حق نه کیږي نو معلومیږي موقود علی څوک خپل پي دي د خزي کني خدمات خو مو سم وکړه ولهذا دغه وجه لو ارضعته کچري ماشوم ته پي ورکی بل بني شاتن اغلبن شاد لا يستحق الاجر واجبي نه اجرت
والاول اقرب الى الفقه صاحب د هدايه وی اول فقه ته قریب دی مطلب د فقه د قواعد برابر دی لان العلم بسر الشريعي سر برابر دی وجداد لان عقد الاجاره لا ينعقد على اتلاف الاعيان داري ځکه قانون دی چې عقد اجاره دا نه منعقد کیږي په اطلاق د اعیان او عین سره حالا کیږي نه مقصودا او دلته خو راځي نو تاسو په کې هم پي بکی کیږي تاسو خدماتو ته مقودلې وای نو پي چې به خرج کیږي موږ ټکه ورغو مقصودا دلته طبعا خرج کیږي حالا کیږي پي لکه څنګه چې ترنګ طبعا حالا کېدل نه منعقد کیږي چې عین حالا شي او مقصودا حالا شي کما اذا استاجر لکه وسله غوا د چانه په اجاره ولي سي چې زبته په خلم او تعالی په به ځان رالوشم او طالبه ز اجرت در کوم قریب در کوم نه ده سي ځکه دلته اجاره عقد په چا باندې وشو په پيو باندې په اطلاف د اعیان باندې وشو مقصودا کما اذا استاجر لکه وسله په اجاره ولي سي بقره غوا ليشرب چسکی بده دی لبن وسنبين العذر واستغو جوابم بکار دی کنه هغه څه ویلو کله چې لې پي ور کړنو به اجرت حق نه کیږي معلومیږي چې پي معقود لې دا نو دغه جواب کوغا وسنبين العذر عذر به بیانو د اردان بلبن شات شي پي ورکی ان شاء الله تعالی لند دا د وېدا ثبت ما ذکرنا کله چې ثابت شوغه چې موږ ذکر کړو چې اجاره جایز ده کار یو طریقه وي نو بس یصحو اجاره صحیح کیږي د خزنی ول د پيو د بارا ماشوملا خو شرط بدوي اذا كانت الاجره معلومه چې کله اجرت معلوم وي اعتبارا بالاستجاره للخدمه قياس کوي یو سړی په اجاره نیول خدمت د بارا نو هم صحیح دی خو شرط بلدا دی چې اجرت بوله معلومه دلته خزه خدماتو د بارا نیولې قال قدري مولا فرمای ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا عند ابي حنيفه رحمه الله الاكبر وګوري نفس دا ثابت شوا چې ماشوم د پيو د بارخزه بکری نیول شي وس ورسره دا ویل خدا د چې اجرت با معلوم وي دغه ټکی چې وکړلو کنه د راتلون کې مسلې د بار تمهید وکا صاحب د هدايه کې خودلو د قدرت مسلې د بار نو امام زیبوی کدي خزي ته وي تا ته اجرت کې ستا کپڑے ملاويږي دا قسمه کپڑے تا ته خوراک ملاويږي بس تاسو اجرت شولو نو یې به جایز ده هلکه کپڑے څومره به ملاويږي کوم قسم به طعام باغ خوري څومره دا خو مجهول له امام سے وای مړ وای جهالت چې کله مفزیل المنازعه نه جوړيږي کنه سباق نه کوي عام طور باندې مفزیل المنازعه ځکه نه جوړيږي چې خلک به خزو پام ډیر کوي چې ماشوم سره که خیال ساتي اصحابین وای دا نه صحیح ځکه اجرت مجهول له وګوره ويجوز جائز بطعامها چې اجرت ته مقرر کی طعام دغه خزي او کپڑے دغه خزي استحسانا صحیح ده کني قياس و اجرت مجهول له صحیح دي نشي عند ابي حنيفه رحم الله صاحبين فرمایي لا يجوز نه ده صحیح داغه دلیل دار لان الاجره مجهوله اجرت هم مجهول له دې مثال بدا شي فصوره کما اذا اجرها یو سړی وخزونی سي روټي بخولو د پاره او ترکاری بخولو د پاره په اجاره او اجرت کې وته خوراک ور کوي اجرت کې وته کپڑے ور کوي امام سب ته وي تم دانه مانی دلته په اجاره نی ولي کنه او اجرت کې وته خوراک ور کوي او وته کپڑے ور کوي یو شانی مسله شو کنه لنډه دا د اجاري د فساد وجه غو اجرت کې جهالت دي څنګه چې په روټي په خولو ترکاری په خولو کې اجاره فاسده ده شندل تم فاسدي کما اذا استاجر علی الخبز لك اجاره باندې خزونی سره روټي په خولو د بار او تبخيو ترکاری په خولو د بار امام صاحب د بار دلدار چن الجهالت لا تزيل المنازع خبرم ټیک د خو جهالت موزي کیږي منازعه دنا وجداد لان في العاده څنګه په عادت کې څه دي التوسع فراخي د على الاذعار باغزنه او چې کوم ماشوم ته پي ور کوي شفقت على الاولاد د وجه چې خپل اولاد شفقت کوي خزه چې خوراک کوي ماشوم ته په پیخه ملاويږي فصورک بای قفیز من صبرته دا مثلا بای کې ویلی وا د غنم ډېرې دي او یو قفیز په یو درهم ته والا نو قفیز خو هر یو کې دلی شي په دې غنم کې ډېر قفیزونه دي مطلب یو کیلو ته په یو درهم والا دا خو 100 کیلو دي کم کیلو یاده جهالت دې کنه دي خو چې مفزیل المنازعه نه جوړيږي ټول غنمو کې هر کیلو چې دا بل سره یو شان د سباق نه کوي فصار كبي قفيز لك خرص ولا يو قفيز من صبرة د غنم بخلاف الخبز والطبخ بخلاف د روټي بخولو د بارا
او د ترکاری په خولو د بارزه ک ال د جهالت موزیل المنازعه جوړیږي لأن الجهالت چې وی بدی کی تفزی موزیکی ګل المنازعه منازعه وفي الجامع الصغير کې داسې مسله لیکلې ده لکه بدله ده فإن سمت طعام دراهم الک ورته مسمای کړل طعام دراهم څه مطلب ورته ویل تامانه با د میشتې د 100 روپو طعام خورو بیم صحیح اصل کې مقرر کړل پیسې او بدله کې بر پیسو بزې درکو طعام کچري مسما کې ورته طعام دراهم بترو او صفه جنسل کې سو د کې سو جنس متوخي چې د شنیل کپڑا بدر کو او اجلها او نیټم بیان کی چې مېش پس بدر کو او دروعها او غزونه بیان کی لس غز بدر کو بيزه بدر کو وصف هو جائز یعنی دا بل اجماع جائز ده خاصه بدل ته جهالت ختم شو دي صورت کې صاحبین منی او معنی د تسمیه الطعام دراهم دا ايجعل الاجره ايجعل الاجره چې وګرځولې شي اجرت دراهم ثم يدفع الطعام مكانها او به ورکی طعام داغي بزه وهذا لا جهاله به دې کو څه قسم جهالت نشته کنه